अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुनको नन जमूंगा टॉपिक दे पा डिफरेंस मान दे कम जमूंग सरा पा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की मौजूद दे मुंगा वीलियो जमूंग सरा सेल चिकम दे नु दा दो किस्म वी यो वी मुंग सरा प्रोकैरियोटिक सेल और बल वी मुंग सरा यूकैरियोटिक सेल اوس دا چې کوم موږ ته مخامخ کاری دا موږ سره د بکټیریا سیل دی او دا ټیپیکل پروکیریاټک سیل دی اوس که چېرې موږ دې سیل ته وګورو نو دا بالکل یو سمپل سیل دی په دې سیل کې موږ سره سایټوپلازم موجود دی دا ټول موږ سره سایټوپلازم دی غیر چاپیره دې کې موږ سره राइबोसोम موجود دی خو राइबोसोम دی کسی بھی 70 دا یاد لرئ موږ سره په یوکیریاټ کې وي خو په یوکیریاټک سیل کې موږ سره چې کوم راइबोसोम وي هغه 80 راइबोसोम وي دا رنګي موږ سره په دې کې ډي ان اے موجود ده او که دې ډي ان اے ته تاسو وګورئ نو دا ډایرکټ په سایټوپلازم کې موجود ده ولی چې دلته موږ سره مس دی سیسز مس دی میسنګ دی سیسز تاسو ته ښکاري نیوکلیس دې کې ویل ډیولپ نیوکلیس په دې کې مس دی نشته دی موږ سره چې کله نیوکلیس نشته نو دا ډي ان اے موږ سره ډایرکټ په سایټوپلازم کې موجود ده دا رنګه کچري موږ وګورو نو بیا په دې کې پلازما ممبرین دی سیل وال دی او کیپسول دی دې کې څه لږه غونډه تاسو ته واضح کوم چې دا موږ سره څه ترتیب کې موجود وي نو ترتیب خو تاسو ته مو وي لومبني موږ سره ګوره سوي کیپسول وي یعنی دا موږ سره بهر ټایپ ته لومبني وسوي کیپسول وي خدا پاره بیکټیریا کې نه موجود بیا کچري موږ وګورو نو موږ سره د کیپسول نه د نن سایډ ته څه موجودي دا موږ سره په موجودي د کیپسول نه انټر سایډ ته کلوز بالکل څه موجودي سیلوال دا رنګي موږ سره د دینه د نن سایډ ته موږ سره موجودي پلازما ممبرین یا سیل ممبرین یعنی دا د دې کمپوزیشن دی د نن سایډ ته کله چې مونږه د سیل ته د نن طرف ته ځو نو مونږ طرف بهر کیپسول وي بیا به سیلوال وي بیا به پلازما ممبرین دا د ام سی کیوز لپاره چې تاسو ټولو ته یاد وي خاطرنګ موږ سره پدې کې فلیجیلم هم دی خدا خاص ډیفرنس نه دی ځکه چې فلیجیلم موږ سره په یوکیریاټک سیل کې مثلا هیومن سپرم چې کوم دی هغه کې موږ سره سی فلیجیلا موجودی کنه دا څه خاص ډیفرنس نه دی دا رنګي فیلس چې موږ سره نو دا موږ سره موجود وي خو که چېرې موږ وګورو نو یو قسمه د فنکشن د سیلیا سره ریلیټډ شي نو دا هم څه خاص ډیفرنس نه دی ښه اوس موږ ټیپیکل څه ګورو یوکیریاټک سیل ته ګورو یعنی هغه سیل چې هغه موږ سره یوکیریاټک سیل دی یوکیریاټک سیل ته که چېرې موږ وګورو نو په یوکیریاټک سیل موږ سره مکمل دې کې لومبني چې کوم موږ ته ښکاري هغه ګورئ نیوکلیس دی نیوکلیس کې بیا موږ سره سوي نیوکلییر پوري نیوکلییر انولپ وي موږ سره سوي نیوکلیولس وي دا ټول څیزونه موږ سره میسو پس کې په پروکیریاټک سیل کې نه د ویل ډیولپ نیوکلیس او نه ورکې نیوکلییر انولپ او چې نیوکلیس نشته نو نیوکلییر انولپ نشته نه پکې نیوکلیولس وو دا رنګي موږ سره ډي ان اے ډایرکټ موجود و دلته کې ډي ان اے موږ سره سره انکلوز ده پس کې انکلوز ده په نیوکلیس کې انکلوز ده دا ډیفرنس پېښ تاسو په نیوکلیس کې موږ سره ډي ان اے څه ده انکلوز ده یعنی هغه ډایرکټ په سایټوپلازم کې نه ده موجود دا رنګي موږ سره چې کوم ارګانیلیز دي راپینټوپلازمیک ریټیکولم شو ګالجی باډي شو ګالجی ویسیکل شو فراکسیسوم شو موږ سره چې کوم دی کلوروپلاست شو دا ټول چیزونه موږ سره په یوکیریاټک سیل کې وي او په پروکیریاټک سیل کې موږ سره دا نه موجود دا رنګي که چېرې موږ وګورو نو دلته موږ سره کیپسول نشته ډایرکټ څه موجود دی سیل وال موجود دی صحیح شو نو دا موږ سره مین ټیپیکل پروکیریاټک سیل په دې موږ یوکیریاټک سیل جوړ اوس چونکې موږ دواړه څیزونه شو کړو نو د هغې نه پس اوس به موږ ګورو څه څیز ته ډیفرنس ته
اوس مونږه ډیفرنس ته ګورو چې په دې دواړو کې مونږ سره څه ډیفرنس موجود دی یعنی په پروکیریاټک سیل کې او په یوکیریاټک سیل کې به مونږ سره څه ډیفرنس موجود دي دا مونږ سره یوکیریاټک سیل اوس به مونږه پروکیریاټک سوري او د پروکیریاټک او د یوکیریاټک ترمنځ د ډیفرنس خبره کوو نو یوکیریاټک سیل دا مونږ سره شو یوکیریاټک سیل او دې خوا مونږ وکړو پروکیریاټک سیل لومړني ډیفرنس ته مونږ راځو کوم چې مونږ ووې او کوم چې ضروری دی هغه څه دی چې په یوکیریاټک سیل کې مونږ سره ویل ډیولپ سوي نیوکلیس موجود دی ویل ډیولپ نیوکلیس موجود وي او په پروکیریاټک سیل کې مونږ سره ویل ډیولپ نیوکلیس نی موجود میسي زه د دې لپاره چې دا مونږ دوباره نه لیکو د هغې دپاره زه داسې زه په دې طریقه شو کوم نو دا تاسو سمپل وایلی شئ چې ویل ډیولپ نیوکلیس پریزنټ دی مونږ سره دلته دلته ما کراس ولګو خو تاسو دا ویلی شئ دلته مونږ سره ویل ډیولپ نیوکلیس څه دی ایبسنټ دی اوس که چېرې مونږ وګورو نو مونږ سره جینیټک میټیریل څه دي جینیټک میټیریل مونږ سره انکلوز دی بند دی په څه کې انکلوز دی په څه کې په نیوکلیس کې دا مونږ سره په نیوکلیس کې انکلوز دی او دلته کې بند دی او دلته مونږ سره جینیټک میټیریل څه دي ډایرکټ پریزنټ دی په څه کې سایټوپلازم کې څنګه چې ما تاسو ته وښول په سایټوپلازم کې مونږ سره ډایرکټ موجود دي ښه دلته کې مونږ سره ډي ان اے چې کوم وي ډي ان اے دا مونږ سره موجود وي سمپل فارم کې یعنی ډبل سټینډ فارم کې مونږ سره ډایرکټ موجود وي یا مونږ سره څه وي سرکولر فارم کې وي اوس هلته هم ډبل سټینډ دی خو په هغې کې او په دې کې فرق دی سوري دا لږ ته مونږ کنفیوز کو یوکیریاټک سره ډي ان اے مونږ سره څه وي ډبل سټینډ وي او د کروموسوم باندې موجود وي یعنی تھریډ لایک سټرکچر جوړ کړي کروموسوم یې جوړ کړي دلته مونږ سره څه وي ډي ان اے مونږ سره یا خو ډایرکټ صرف ډبل سټینډ کې موجود وي بل څه سره نه یوځای شوي پروټین ډبل سټینډ کې وي او ناټ فارم څه کروموسوم نه جوړي کروموسوم پکې نه جوړیږي صحیح شو ها یا موږ سره داسې وي سرکولر فارم کې وي سرکولر فارم اگزامپل دی پلازمیډ څه شی دی پلازمیډ دا نوٹ کې ځان سره دا سرکولر پلازمیډ ډي ان اے چې کومه ده دا په یوکیریاټک کې نه موجود ها دغه رنګې مونږه که چېرې وګورو نو مونږ سره دې کې ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن not coupled یعنی څه چیز ټرانسکرپشن not coupled وي څه چیز ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن ټرانسکرپشن mean messenger RNA synthesis or translation mean protein synthesis یعنی دا پروټین جوړېده او د هغې مسنجر RNA جوړېده دا موږ سره کپل ني یو ځای ني اول به څه کېږي اول به پوره ټرانسکرپشن کېږي سوري ټرانسکرپشن
اول به پوره موږ سره ټرانسکرپشن کیږي او بیا به موږ سره ټرانسلیشن کیږي. دغه رنګې دلته موږ سره څه کیږي کپلډ وي دا یعنی موږ سره ټرانسکرپشن هم چالو وي او ټرانسلیشن هم چالو وي یعنی ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن څه وي کمباین وي ټرانسکرپشن اینڈ ټرانسلیشن موږ سره څه وي کپلډ وي یو ځای کیږي څه وي موږ سره کپلډ وي یو ځای وي کیږي صحیح شو دا مین ډیفرنسز موږ وایو. ښه اوس د دې نه پس موږ راځو دوباره نور ډیفرنسز ته نو موږ سره پروکیریاټک سیل دی دا سوري یوکیریاټک موږ اچولی وخو یوکیریاټک دی او دا موږ سره پروکیریاټک سیل دی. اوس که چېرې موږ وګورو نو موږ سره بل مین ډیفرنس څه دی چې یوکیریاټک سیل کې موږ سره مایټاسس کیږي سیل ډیویژن لحاظ سره مایټاسس کیږي یا میاسس کیږي. میاسس کیږي چونکې په پروکیریاټک سیل کې موږ سره څه کیږي سیل ډیویژن یو سیل نه ډایرکټ دوه جوړیږي یا دوه نه څلور باینري فیشن کیږي. دغه رنګې که چېرې موږ وګورو نو موږ ته پته ده چې موږ سره په پروکیریاټک کې کیپسول څه وي ایبسنټ وي او په پروکیریاټک کې کیپسول پریزنټ وي. موږ سره دلته سیلوال موجود وي سیلوال د څه نه جوړي سیلولوز نه میکسیمم دلته موږ سره سیلوال موجود وي په پروکیریاټک کې خو سیلوال د څه نه جوړي میورین نه یا پیپټیډو ګلایکین نه. دغه رنګې موږ که فردر وګورو نو موږ سره د سیل سایز دلته څه دی سیل سایز موږ سره لارج وي او ټیپیکلی یعنی دا موږ نشو ویلی چې هر یو سیل به داسې خو 10 to 100 مایکرومیټر دي دا خدای ته پته غټ غټ سیل شته مثلا انډه نو هغه هم یو سیل دی نو 10 to 100 مایکرومیټر وي د سایز او دلته کې موږ سره سیل څه وي موږ سره سمال وي او د دې سایز څه وي 0.5 نه والا 5 مایکرومیټر پورې یا موږ سره بعضې به کوئی 0.1 نه والا 0.5 مایکرومیټر پورې نه دا 0.1 کې دا زیاده کریکټ دی صحیح شو. ښه اوس مونږه ممبرین باونډډ چې کوم ارګانیلیز دي د هغې خبره کوو نو هغه بس ټول زه په یو ځای ویم ځکه چې دی کې بیا مونږ ډیټیل ته نشو تللی مایټوکانډریا شوه انډوپلازمیک ریټیکولم شو ګالجي باډي شو فر اکسیسوم شو دا ټول چیزونه چې کوم دي دا مونږ سره څه وي پریزنټ وي په یوکیریاټک سیل کې دا موجود دي او دلته موږ سره دا ټول څیزونه څه وي ایبسنټ وي نو تاسو خوښه ده که په یو ځای لیکئ او که بیل بیلې لیکئ ټیک شو. دا موږ سره څه ډیفرنسز وو چې هغه موږ ووې امید دی چې دې سره به د موږ دا ټاپک څه شوي میکسیمم کور شوي که دې کې لږ ډېر څه پاتې نو هغه تاسو په خپله لږ غونډه کې وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي ټیک شو. یعنې هغې کې سمپل غونډې یعنې مایټوکانډریا چې نشته نو د سټرکچر څه کوي نو هغې کې موږ سره میزوسوم یو سټرکچري په پروکیریاټک سیل کې هغه فنکشن کوي. دغه رنګې مونږه دې کې یو څیز میس کو هغه چونکې ما تاسو ته هغې نه مخکې ووي مثلا رایبوزوم دي دلته یې زه لیکم دی رایبوزوم مونږ سره 80 ایسوي په یوکیریاټک سیل کې او دلته مونږ سره څه وي 70 ایسوي واړي صحیح شو. نو دا مونږ سره مین ډفرنسز و د پروکیریاټک او د یوکیریاټک سیل ترمنځ ده.